زما دپاره خو دا نارمل خبره ده خلکو دپاره که نه وي نو وي به ما خلکو سره وعده کړې ده چې زه اسمبلی کې به انشاءالله ستاسو د جذباتو ستاسو د مسایلو ستاسو د احساساتو زه به د هغې ترجماني کوم ما د هغې کوشش کړی د خلکو د هغې ستاینه وکړه په سوشل میډیا باندې هغې لږه د ټرینډز جوړېږي زه خلکو مشکور یم او انشاءالله زه ټولو ته تسلي ورکوم چې مخکې به زموږ کردار د دې نه زیات جاندار وي انشاءالله عوامو ته به مایوسي نه وي ما خو خپل ووټر سره دا وعده کړې ده چې انشاءالله تاسو زموږ کردار ګوري تاسو په خپل ووټ باندې فخر کوئ تاسو ته به بیا پښیماني نه کېږي چې موږ ووټ غلط ځای کې ورکړی سینټ کې دا حالت دی چې تقریبا نیم تحریک انصاف دی وخت کې فروخت لپاره تیار دی د نیم نه زیات کا قومي اسمبلی ده او کا صوبایي اسمبلی ده او پرون چې کوم دی نو اطلاع راغله چې وزیر اعلی خپلو ممبرانو ته 2.5 کروڑه روپۍ رشوتونه یا ورکړي دي یا ورکوي یا خبره روانه کړه چې خپل ممبران سنبال کړي دا حالت دی چې یو پارټي په حکومت کې وي او هغه خپل ایم پی ایز او ایم این ایز له پیسې ورکوي او هغه وفاداري ځان سره سنباله ساتي د لالچ په حساب سره دا به څه حکومت وي دا به څه پارټي وي دا به څه نظریه وي خو ما خو مخکې درته ویلي چې تحریک انصاف یو نظریه نه ده یو کیفیت او یو وبا ده راغلی دی دا به ختم شي او انشاءالله په سینټ کې به تاسو وګورئ که دوی ډېرې زیاتې پیسې چال نه کړي نو تحریک انصاف به دڼې وړي شي او که ګیلاني صاحب الیکشن وګټل کېدای شي چې حکومت ته به رخصت شي باقي جواز به ختم شي د وزیر اعظم پاتې کېدو هغه سره بیا په کرسۍ د ناستې اخلاقي جواز به ختم شي چې قومي اسمبلی نه ګیلاني صاحب انشاءالله ګټي به که خیر چې وګټي نو بیا امید دی چې اسمبلیانو ماتېدو اواز به هم راشي حکومت به هم رخصت شي بیا عدم اعتماد ضرورت په شاید چې رام نشي حالات همداسې اړخ ته روان دي خلک به اوس خوشخبرۍ اوري بس جي په دروغو ګوره صفا خبره دا ده په دروغو باندې په نارو باندې په چغو سورو باندې په دې تاسو حکومتونه چلولی شئ خو ریاست پې نه چلیږي او د ریاست پاکستان چې کوم دی د وروستو 2.5 کالو نه په کم 3 کالو نه ریاست په ځای ولاړ خلک چېرته ورسېدل لوږې تندې مرګونه وباګانې کم ځای ته ورسېدل او د یو مغم وی نیا پاکستان او پرانا پاکستان او انقلاب آ رہی ہے تبدیلی آ رہی کہاں سے آ رہی ہے کم ځای نه راځي ټول غب دی جی ټول دروغ دي په فراډ باندې خلکو نه اوټونه واغېستې شو خلکو سره دوکه وشوله هغه هلکان هغه ورغلا او فیصله وکړله هغه یې استعمال کړل اقتدار ته ورسېدلو پیسې ګټلو ویې ګټلې دا سبا ورځ ده که سبا ته بلکې که تاسو ما اوس خامخا دا بریکینګ نیوز وباسئ که عمران خان ته نن هم دا پته ولګېده چې هغه ته نن پته ولګي چې سبا ته ګیلاني الیکشن ګټي یوسف رضا ګیلاني کېدای شي نن شپې ته اسمبلی ماتې شي